بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو زه محمد اشفاق خان او تاسو ګوره اشفاق ټي وي. امید لرم چې ان شاء الله ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. عزتمندو په یکم مې باندې ما یو ویډیو کړی و یو می مزدور باره کې د بټې والا غریبانو مزدورانو نه. نو هغه ویډیو خلکو ډېره خوښه کړې وه او د دې مزدورانو هم دا فرمایش و ما ته څو پرې سوال جواب هم کړی و او په هغه ټیم هم ویلي و چې راشه زموږ نه یو بله ویډیو وکړه. نو ویډیو څه خاص نه ده خو معلوماتي غونډه کې ده چې مثال په طور باندې یو غریب انسان د پاکستان وزیر اعظم شي او په دغه کرسۍ باندې کینی نو دا غریب انسان به د خپل عوامو لپاره څه کوي. موږ یو څو تاسو نه د خپل ملګرو نه کو ان شاء الله تاسو به خوښ شي. راځئ موږ سره ویډیو پوره وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبا مثال په طور باندې ته د پاکستان وزیر اعظم شي نو ته به د ملک لپاره څه کوې؟ بس ملک لپاره خو به موږ ډېر کوششونه کوو د دې د ودانولو، ځکه چې اکثریت اوس زموږ کوم حکمرانان دي نو دی روانوي غیرو له چانسونه ورکوي چې دا ملک برباد شي، لکه موږ به داسې نه کوو. موږ به هر کس له غریب له ریلیف ورکوو او دغه یو څو خاندانونه دي چې دوی د مختصر نه په دې دغه باندې را روان دي، په دري جایداد یې ته جوړ کړی دی، بس کله یو او کله بل. نو بس د غریبانانو نه څرمنې وښکلي د دې ځای هغه کوم مال دولت او هر څه چې اوړي او بار پیدا له کارخانې او بینک بیلنس جمع کوي. هسې کو تاسو فرض کړه د ملک وزیر اعظم شوی که نه نو په دې کرسۍ کې ناستی تاسو به د عوامو دپاره څه کوئ؟ لکه خپل تاسو څه سوچ دی؟ خپل سوچ خو دغه دی چې بس انشاءالله تعالی چې هر یو کس ته اول خو دا چې نشي د خانانو د ملنګو سره کلي او چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن نو داسې نه ښکاري که نه. نو زه به تاسو ته نور څه ووایم چې موږ دغه ځای ته د رسېدو یو نه. الله ته څه مشکل نه ده، موږ به دعا کوو چې الله دې په دغې کرسۍ کښېنه او خاصې نه په دغې کرسۍ کښېنه بیا د نه موږ هیر شو. دا ټیک خبره ده. دا ډېر کسان راشي دې اوټونو کې یاره وایي زه به دا چل وکړم او دا چل بیا چې سرکاري تروړې له ورشي وایي یاره زه خو دې نه پېژنم ته د بل کلي خپلې محلې ته لاړ شه. حضرت هغه هغوی پرېږده خیر دی. زه یم چې لکه فرض کړه ته په دې کرسۍ کښېنې که نه نو بیا به درته موږ یاد یو. بلکل به یاد یې بلکل، ځکه چې ما په دې انور باندې کارونه وکړه او ما ته پته ولګېده خیال بختې او سرتور سر او دا وګرځېدو نو وایي څه به احساس د بل د اوښکو کې چې په عمر کې جړلي نه وي نو موږ ته به معلوم وي انشاءالله دا خبرې. بس زموږ دعا ده چې الله دې په دغې کرسۍ ستا غونډه کې بلکې تا کښېنوي او که مونږ درلو او څه کار مو وکړه نه او تا بیا موږ د پېژنګلو نه انکار وکړو نو بیا به موږ څه کوو؟ نو بس انشاءالله داسې به نه کېږي 100% به داسې نه کېږي، ځکه چې موږ باندې تېر شو نو چې یو سړي باندې تېر شي نو هغه بیا وایي طبیب شي که څنګه متل دی. او ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له راغلی او ویډیو مو صحیح ده جي، ډېره مهرباني. یاره جي چې به څه مو د وسه کېږي به ورسره کوو. لکه مثال په طور باندې څه بس نور څه کمی پکې نشته، خو رزق دی، پیسې دي، خیال لري بیماري شي سړي ته نو د دې نه به سړی مجبور نور. خو پاکستان کې خو سړی وایي چې داسې خو نشي کېدی چې زه د ځانه بلډینګان جوړ کړم. په دې حالاتو کې به سړی ځانه څه بلډینګ جوړ کړي، خو دونه غرده کار دی سړي ته مریض پروت وي او سړی وشي هلکه راشه ځانه 10 روپۍ را سره وي، څوک چا نن سبا که چاته ودرېږي چې 10 روپۍ راکړه نو نه ورکوي. خیال دی نو د دې پردي سوال نه مو ځان دغه کړی چې بس دې سختې ته مو ځان نیولی دی موږ چې یاره چاته لاس ونه نیسو. صحیح دی جي. لکه ستاسو په ذهن کې به څه داسې وي که نه اکثره انسان وایي چې یار ماته دا عهده میلاو شي نو زه به دا کار کوم زه به هغه کار کوم. هسې مثال په طور باندې په دې کرسۍ ته کښېنې یو عام غریب انسان کښېني ستاسو په شان که نه یو مزدور کاره نو ذهن کې به ستاسو څه حاکوي چې زه به د عوام دپاره د ملک دپاره څه کوم؟ یاره جي ما خو دا ته ووایې که نه چې لکه به زموږ د وسه د خپل وس نه سیوا مو سره څه حق کېږي نو که ورسره کولی شو. لکه داسې په دې حالاتو کې ورسره موږ سړی و دې سره سړی څه وکړي؟ خیال لري دونه غرده کار دی سړی په دې کې ځان نشي ساتلی په دې اوسني وخت کې، ځکه چې 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ دیاړي سړی والي نو په هغې کې یو بیماري وشي او که نه ځان له پکې څه وکړي. خو خدای پاک وس راله راکړو لکه په دې حالاتو کې موږ چې څونه غریبانان راشي یا شلي یا مسافري یا نور څه دغی نو باید د خبره د خولې نوړی ورسره نیمو. صحیح دی جي، ډېره مهرباني. نو بس اوس کېږه به کوو نو
لکه مثال په تور باندې څه چې دا وته چې اوس موږ چې سره بچو شل پیسې یو چا سره اندازو کې کنه نو خبرې کنه نه چې انسان وزیر اعظم شي اختر 100 روپۍ نه بیا په کرونو روپۍ نو خو مثال راځي چې دا په کرونو روپۍ کنه چې کاج قوم خدمت کوي کنه ها قوم خدمت وکړي کنه چې موږ دا وزیر اعظم دی او د قوم خدمت د خلکو په اته په منډه کړی کنه اته ګران دي ولا لا ګران دي تاسو ګران دي نو دا ما سپکسو دی دا دې کم شي لمه اسه مثال به در وزیر اعظم شنو دا ستا کوم ملګری په بټه کې کار کوي او دوی تعالی درشي څه په کورسۍ باندې نه څه کنه او دوی ته نه سو غواړي یاره دوی سره خدمتي یاره دوی سره نور څه د ضرورتي نو پیژنګلو بکې او کنه هغه ته به شي تاسو نه پیژنم نه ولې پیژنم خامخا کې چې وای دا ټول یو مسلمان ورو خامخا ته په پوسټ کې وای چې کومه خامخا څه وسکي او ځکه چې به یو قوم یو مسلمانان دي کنه زګه چې اکثر انسان غریبي ناغه بیا ارڅوک پیژني کنه دار چا امداد کوي او چې کله انسان ته څه عہده ملو شنو بیا اکثر هغه سترګې بدلی بیا سترګې بدلی کنه دا هو دا به سترګې نه بدلو کنه خدای راوړي او سترګې بدلو کنه صحیح دی جی مهرباني یاره جی بس ټول ته به یو شان نظر کوو چې چا سره مسله خو اوس کی ان شاء الله کوو سره کوشش مو دای چې غریب ته پیدا ورسی دل به دیاړي سیوا کې او کنه نقد پیسې بولو ورکه یاره نقد به مور کو ان شاء الله دغه به کو دا څه به سره خپل وس کو ان شاء الله دیاړي به مل خبر کو او خپل کوشش به سره خپل سره کو چې یاره زمو سره سهل په وس کی کو به سره اکثر انسان غریبی نو د خلکو سره خدمت کوي او چې کله اکثر انسان د صدا ته عہده ملو شنو بیا غسترګي بدلی اوس مثال به طور ته الله پاک وزیر اعظم کړي ځکه الله پاک ته سم ګران نه دا کنه نو کو وزیر اعظم شنو ته به خپل ملګرو د پارسترګي بدله یاره جی زمو خپل دا سوچ ته چې لکه خدای راکړه کنه نو ان شاء الله به ممدار یو چې خدای راکې خدای دې راکې او چې راکې نو خدای سره غټ راکې او نظریه او سوچ ته مصف خدای راکې چې د مسلمان پکې فائدہ وي کوشش مو دا یاره چې په دې غریبۍ کې نو سړی سره وسو خپل هیلپ منډه ترله نو خدای چې راکې ولې به وسنه کوي او که مثال په تور ته په کورسۍ باندې نه سه او زه درشم ته به دا هغه مایک ولا راغی نو ما په پیژنې کو نه ول بالکل به پیژنې ولې به نه صحیح دی جی مهرباني کوم وزیر اعظم شمه نو غریبانو له کسانو له بدیاړې سیوا کوو انشاءالله او نور به داسې ښه کارونه به کوو لکه مثلا کم ښه کارونه لکه داسې چې غریبانو ته به سکون میلاوو او دغه به کوو دیاړۍ به له سیوا کوو کار روزګار به له ورکوو او دغه به ورته ورکوو ارزانی به راولې که نه ګراني به راولې ارزاني به راولو ارزاني او که فرض که ارزاني دې رانه وسته نو بیا انشاءالله راولو به د خیره او واسه نه په کورسۍ باندې کېنې او بیا د خپل ملګري دا کم چې لګیا دي درشي او ته د هغوی د پیژنګلو نه انکار وکړې نو بیا به څه نه جي نه به کوو انشاءالله د هغوی دپاره به خدمت کوو ښېګړه به یې کوو او شکریه به بیا ادا کوو او که فرض که زه درشم هغه ټایم کې ته په کورسۍ ناستې نو ما به پیژنې بالکل به مو پیژنم صحیح دی جی مهرباني عزتمندو ویډیو به تاسو کتلی او انشاءالله ستاسو به خوښه شوي یو زموږ د ویډیو مقصد صرف د غریب انسان په مخ باندې مسکا راوستل دي په دې سوشل میډیا باندې هغې پروموټ کول دي نور څه داسې خاص مقصد زموږ نشته دا ویډیو تاسو پوره وګورئ او که خوښه شوي مئ لایک کې او د خپل ملګرو سره شیر کې او تاسو هم کمنټ کې ووایئ که فرض که تاسو د پاکستان وزیر اعظم شوې نو تاسو به د خپل ملک او د خپل عوام دپاره څه کارونه کوئ چې تاسو په کوم ځای کې هم یې الله پاک مو خوشحاله ساته او مونږ هم دعا کې یاد ساتئ والسلام. Subscribe to my channel and also press this bell icon.